پما تاریخ گوادای زدیو بلدی یادیگم آخر ما میچڑا زحنفی یادیگم دار باطل پمخ گزار یم خبر شر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. دموس د طریقې مطابق زموږه خبر شروع شو د مخکېرو جمعونه چې موږ نبی علیه الصلاة والسلام په څه طریقې سره کړې د هغې په باره کې صرف د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه د قرآن آیتونه او د صحابو او د تابعین اقوال فتاوجات لري مبارکي رسول الله مبارک د موس طریقه ذکر کېده د تکبیر اولا ولا تر امین پورې تیر جمعه خبره ذکر شو او بیا د امین مبارکي دا ذکر مون شو چې امین دا پټ ویل چې کوم دغه پکار دي باغی بند رسول الله مبارک احادیث مبارکه دا غي سره سره چې کوم دغه صحابه او د تابعین اقوال او دا مو افعال طریقه کا چې دا څنګه او بیا موږ دا خبره کړو چې بعض روایتو کې د نبی علیه الصلاة والسلام ندا سې کوم دغه صحابه را نقل کړي چې رسول الله مبارک امین بزور سره وي نو موږ له چې یو زیاد صحیح روایت چې کوم بیانېږي دا غي تذکره مخبل باندې شو چې راوي چې کوم دی هغه مخبل باندې وی چې نبی عليه الصلاه والسلام دا موږ تعلیما دا سړي کوم دی نو خولي رسول الله مبارک په تور تعلیم وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت مروي چې هغه فرمایي ما وراه الا يعلمنا زما خیال ده چې دا یو سنیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تعلیما دا ویلي بیا دا خبره وکړو چې نور روایت سری چې باندې کې د جهاد تذکرہ د باغ روایت ضعیف دي نمازي کسانو مطالبه کړو چې هغه روایت په سلسله واړول شي چې موږ ته مشکلات باندې کې نه هغه کې یو بنیادی تور باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل روایت را نقل کیږي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ امام داوودنی دغه کوم روایت راوړل دي هغه کې د څه الفاظ دي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من قراءه ام القران رفع صوته وقال امين چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکلا د سورې فاتحه نه پاره شو نو आवाज به پورته کو امين وي یو روایت دا پیش کیږي د جهاد لپاره وزور سره د امين ولود لپاره او تیر جمعه موږ چې دا روایت ټول انتهایی ضعیف په درجه کې دلیل نیول دا صحیح نه دي وزدار روایت چې کوم دی یو راوی له اسحاق ابن ابراهیم نومي دی صحیح ستا کوم چې شپږ د حدیثو مستند کتابونه دي دغه روایت نه نقل کړي او صحیح ستا کې چې کوم دی امام نسائی رحمت الله علیه هغه د مبارک لیکي چې لیس بصفه دا سړی حدیثو کې صفه نه ده امام ابو داود چې کوم دی لیکلي لیس بشیء دا حدیثو مبارک الهی سیز هم نه ده محمد ابن عوف دغه تقسیم کړي چې دا دروژن دی دا شان نور راویانو په باندې جرح کړی دا نو کوم یو حدیث کې مثلا یو راوی مجروح شي نو هغه روایت بیا په دلیل کې پیش کول دا صحیح نه دي لہذا که سره د امین د جهاد لپاره دا روایت پیش کړي نو دې سره چې کومه مسله ده ثابتي یو بل روایت هغه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کیږي دا غي الفاظ دي عن ابي هريره قال ترك الناس تامينا امام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خلق امین دا پر خود وکانه رسول
وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال آمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام با آمین حتى يسمع اهل الصف الاول تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین په اولنی صف را واورېدو فیرتج بها المسجد مسجد کې چې کوم نه غونج په پیدا شو आवाज براسي تاو را تاو شو د دې الفاظ نه روایت چې کوم نه دا دلیل کې پیش کیږي چې دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زور سره آمین وایي او دې روایت سره هم مسله نه ثابتېږي په دې روایت کې یو راوی دی دا نام دی بشر ابن رافع امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په جرح کړی دا غي سره امام احمد بن حنبل ورته ضعیف ویلي او د جرح او د تعدیل مشهور امام ابن معین چې کوم دی دا عبارت وایي چې حدث بمناکیر د منکر روایتونه اکثر پیش کړي امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ ویلي ليس بالقوي د قوی نه دی او دا شان مشهور امام ابن حبان او یروي اشیاء موضوع د موضوعي سيزونه اکثر ذکر کوي او دا شان کوم دی ابن عبد البر دی او ضعیف عندهم منکر د محدثینو په نسبت د منکر الحدیث ته ضعیف دی او حافظ ابن حجر دغه په اړه کې وایي اتفقوا علی انکار حدیثی علماء دغه حدیث په انکار باندې کوم دی اتفاق کړی وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علماء الحديث في ذلك دا علماء اتفاق دي چې دغه د حدیثو انکار کړي دغه روایت چې کوم نه دلیل کې نه پیش کړي او د یو عالم اختلاف باندې کې نشته چې دا ضعیف دی کنه ټول اتفاق دي نو لہذا دا روایت دا دې حدیث کې کوم نه دا دلیل پیش کول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زور سره امین وره دام صحیح ده دا شان دیو روایت په دلیل کې پیش کیږي د یوې صحابین ام حسین نو ویله او انها صلت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی ما د نبی صلی الله علیه وسلم په شاته منځو فلما قال ولا الضالين قال امين نبی صلی الله علیه وسلم چې ولا الضالين نو امين وی فسمعته ما امين ورد نبی اسلام وهي في صف النساء دا شاته زنانو په صف کې و ولدا روایت چې کوم نو دلیل کې پیش کی دا دلیل کې نشي پیش کولای دا انتهایی ضعیف دی اسماعیل ابن مسلم مکی د دې یو راوی دی امام ترمذی سو زید ترمذی شریف کې راغلی تصحیح کړی دی حافظ ابن حجر اسقلانی وایي الحديث ضعیف دا حدیث چې کوم نه ضعیف دی امام احمد بن حنبل هو منکر الحدیث دا سره منکر الحدیث دی او دا شانتی مشهور امام نصری رحمت الله علیه هو متروک ډېر پرې خوندې شوی دی مشهور امام علی بن مدینی وایي چې لا یكتب حدیثو د روایت نه نقل کی ابن معین چې کوم دی وایي او وليس بشیء دا حدیثو کې څه هم نه لہذا که سره د دین دلیل پیش کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم په زور سره امین ویلي نو دا دلیل قابل قبول لري دغه شان یو روایت بل پیش کړي د امام عطا دا تابعی دی عطا ابن ابي رباح دغه یو روایت د ابن حبان کې دی وایي ادرکت مئتين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قصوا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولدل في هذا المسجد بدي جمعه کې یعنی المسجد الحرام مسجد الحرام کې او 200 صحابه وسګولې لا قال الامام والضالين کله چې امام والضالين نو رفعوا اصواتهم بامين دیو په امين باندې आवाज ټیکم نه راپورته و د دې حدیث سند خلاصه کې د دې د زوم د دې نه پته لګی دا دلیل کې سره نه پیش کی ځکه چې دی امام عطاوی چې ما پر مسجد الحرام کې 200 صحابه لیدل وس امام عطا دا ډېر زیات کشر دی د حسن بصری رحمت الله علیه او حسن بصری رحمت الله علیه چې کوم دی حافظ ابن حجر وایي چې د ملاقات د 120 صحابه سره شو نو چې مشر ډېر زیات مشر هغه 120 یعنی شپږ صحابه لیدل نو بیا ټول نه کشر چې کوم دی هغه 200 صحابه څنګه ولیدل او بیا په یو جماعت کې په یو څنګه ولیدل لہذا دا مذکور روایت کې یو سره دلیل پیش کړي دا دلیل معتبر نه دی 13 جمعه چې کوم دی موږ صحیح روایت سره د قران آیاتونو سره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحیح سند سره کوم روایت دي هغه کې دا خبره شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل دا طریقه کاری دا چې ولا ضالین نفس به امین چې کوم دی په پټ وځ د امین نمخ کی طریقه رموز کوم موږ چې تکي سورتونه ډبي دا سره بیا انسان چې کوم دی صورت یا د قران مجید چې کوم د آثار فقره او ماده سره من القران
قرآن کې چې د کم ځای مسائل د غیر به کم از کم 3 آیاتونه دا چې کوم دی نو درې سره زمکې د سورې فاتحې سره او که آیاتونه دا رکعتونه که تشي ولا الضالین آمین نفس چې کوم دی نو دی به رکوع ته ښکته کېږي. اوس د رکوع طریقه کار سره د رکوع طریقه کار او د هغې ثبوت رکوع په مونځ کې دا فرض ده. الله تعالی فرمایي ورکعوا مع الراکعین، تاسو رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو. رکوع چې کوم دی نو دا په مونځ کې فرض ده. د نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا روایت چې کوم دی نو را نقل کوي او هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته طریقه راموز کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا قمت الى الصلاة، کله چې ته مونځ ته ودرېږي فکبر، الله اکبر وایه، تکبیر تحریمه، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بیا ستا سره چې د قرآن تا ته کومه حصه اسانه د هغې تلاوت چې کوم دی نو دا وکړه. ثم ارکع، او د هغې نه پس بیا رکوع وکړه حتی تطمئن راکعا، تر دې پورې چې ته په رکوع کې ښه مطمئن شي، په اطمینان سره چې کوم دی نو رکوع وکړه. نو رکوع په مونځ کې چې کوم دی نو دا فرض. اوس دلته کې رکوع چې انسان ځینو د رکوع د ښکته کېدو سره به دی الله اکبر وایي، د هغې سره به الله اکبر وایي، تکبیر سره به دی رکوع ته ښکته کېږي. نو دې باره کې نبی علیه الصلاة والسلام صحیح روایت دی، امام بخاری رحمت الله علیه داسې وایي، دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام اذا قام الى الصلاه، کله چې به مونځ ته ودرېده یکبر، دا به الله اکبر وایي، حين يقوم، سټیم چې به ودرېده یعنې تکبیر تحریمه به یې کوله، الله اکبر وایي، ثم یکبر حين يرکع، او بیا به الله اکبر وي سټیم چې نبی علیه الصلاة والسلام رکوع ته ښکته شو. نو رکوع به په الله اکبر سره وي او رکوع به په اطمینان سره چې کوم دی وي، رکوع په مونځ کې دا فرض ده. اوس مسله دا پاتې شوه چې د رکوع کیفیت به صحیح، د رکوع طریقه کار به صحیح، په څه طریقې سره به رکوع چې کوم دی نو دی کوي، د هغې کیفیت چې کوم دی نو دا وایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام روایت دی، روایت چې کوم دی نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ داسې را نقل کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته د مونځ طریقه وه. رسول الله مبارک ورته وفرمیل یا بنیا، ای بچوړیا، اذا رکعت، کله چې تا رکوع وکړه نو فضع کېږده وکفیک، را خپل دواړه ورغوي علی رکبتیک، په خپلو څنګونانو باندې. نو د څنګونان نه به رکبتین ښکته هم نه وي بره به هم نه وي، په دې څنګونانو باندې چې کوم دی نو دا کفین دواړه ورغوي دا به کېږي. او په داسې طریقې سره نبي علیه السلام ورته وفرمیل وفرج بین اصابعک، دا خپلې ګوتې به دې داسې کولاوې ساتي. رکوع کې چې دی په څنګونانو باندې لاس دي، داسې به نه دي چې دا ګوتې چې کوم دی نو راغونډ دي، لکه څنګه چې سړی په اتحیات او تشهد او قاعده باندې کښېني، لاسونه یې داسې، د ده لاسونه به داسې بلې طریقې سره بلې ګوتې چې کوم دی نو خورې ساتي. نو ورفع خپل لاسونه چې کوم دی خپلې ګوتې وفرج بین اصابعک، ګوتې یې کولاوې ساته، او ورفع یدیک عن جنبیک، او خپل لاسونه چې کوم دی نو د سیډونو نه د ترخونو نه به دا کولاو ساتي. لاسونه به د رکوع کې داسې نه چې داسې راغونډي، دا لاسونه چې کوم دی ستا د سیډونو سره دا لګېدلي، د دې نه به کولاوي، ستا د لاس ګوتې چې کوم دی نو دا به خوري، دا به رابندې دی، او تا چې کوم دی نو په څنګونانو باندې وري، له پاسه چې کوم دی نو دا یې خوري. دغه شان د نبي علیه الصلاة والسلام دې باره کې بل روایت دی، ابي حمید رضی الله تعالی عن ابي حمید رضی الله عنه قال، دا صحابي فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رکع، د نبی علیه الصلاة والسلام فعل خی، دا بل د نبی علیه الصلاة والسلام قولی روایت، دا د نبی علیه الصلاة والسلام فعل چې رسول الله مبارک په رکوع په څه طریقې سره کوله. نو دی فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رکع، نبی علیه الصلاة والسلام رکوع وکړه. د رکوع طریقه کار سو فوضع یدیه علی رکبتیه، نبی علیه الصلاة والسلام دواړه لاسونه دا پر خپلو څنګونانو باندې رکوع کې کېښودو، کأنه قابض علیها، گویا چې نبی علیه الصلاة والسلام دا نیولي دي، داسې لکه چې نیولي دي په دې طریقې سره. ووتر یدیه فنهاهما عن جنبیه، لاسونه نبی علیه الصلاة والسلام دا مټې چې کوم دی د خپلو سیډونو نه داسې کولاوي کولاوي، داسې نه چې دا لاسونه مټې چې کوم دی نو دا سیډونو سره لګېدلي، د دې نه بلکل کولاوي. په یو روایت کې راځي، ابن عمر والا روایت کې نبی علیه السلام فرمایي فإذا رکعت، کله چې ته رکوع وکړې نو فضع راحتیک،
دا خپل ورغوي نه کېدوا علی رکبتیک په خپل دوانو څنګهونو باندې ثم فرج او بیا کولاوي کا بین اصابع د خپل ودی او ثم انقص حتى ياخذ كل عضو ما خذو او بیا رکوع کې سارشا مطمئن شي سارشا تر دې پورې چې هر اډو کې چې کوم دې په خپل ځای باندې ودرېږي بالکل انسان بدن چې کوم دې په ځای باندې ساکي شي باندې خلک لاخته بدن چلان شروع کړي او دغه چلن سره سره کوم نه د حقیقت رسیدل نه بیا ډایرکټ سر چې کوم نه راپورتګي نراسی مطمئن لګي ساشا هر لږه چې کوم نه په خپل مقام باندې دا ودرېږي دا طریقه کار شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع په دغه طریقې سره او رکوع کی کوشش دا کول وکړي چې ملا سر وغیرہ دا بالکل چې کوم نه یو شان دي ملا دا صرف په شان دی باندې نه راوتی یا سر اوچت نه یا سر چې کوم نه راخته نه بالکل داسې مساوي او وار پرش په شان دی کوم نه وزدا خبره رکوع کی چې کوم نه مصلی دا وسوي رکوع کې وا کم ذکر چې کوم نه کوي کم تسبیحات چې کوم نه دا وکړي پدې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ہے سنن ابی داؤد شریف کې روایت پدې طریقې سره نقل ہے عن عقبہ بن عامر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت ہے قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظیم کله چې قران کې فسبح باسم ربك العظیم دا نازل شو نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اجعلوها فی رکوعکم دا الفاظ چې کوم نه په خپل رکوع کې راوګرځوي دا غیر پس چې کوم دی رکوع کې بدل الفاظو سبحان ربی العظیم او کله چې فلما نزل سبح اسم ربک الاعلى قران کې دا نازل شو سبح اسم ربک الاعلى نو قال اجعلوا فی سجودکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وې دا چې کوم دی الفاظ په خپل سجدو کې وګرځوي نتیجه نه د رکوع تسبیح سره دا شان چې کوم دی د سجدي سره سبحان ربی العظیم دا به کوي سبحان ربی الاعلى دا چې کوم دی وې سجده کې او دا شان چې کوم دی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے انه صلی مع النبي صلی الله علیه وسلم دی وای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره موضوع وکانه یقول فی رکوعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل رکوع کې به دا بر د نبی علیہ السلام قول چې تاسو لري کوي او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل چې صحابي وي رسول الله مبارک په خپل رکوع کې سوي نو دی وای فکانه یقول فی رکوعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل رکوع کې به سبحان ربی العظیم دا به وفي سجود سبحان ربي الاعلى دا پاس دی د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فعل نو اندازه ولګیدا چې رکوع کې با سبحان ربي العظیم او سجده کې چې کوم دی سبحان ربي الاعلى دا پاس وای وس باقی دې خبره چې دا وسو پیری وای سو پیری و سبحان ربي العظیم چې کوم دی دا وای پرې بار کې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ہے حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ امام ترمذی رحمت الله علیه خپل کتاب ترمذی شریف کې روایت دي سره عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم رسول الله مبارک فرمایل تاسو کې وسره رکوع کوي فقال في ركوع سبحان ربي العظیم دیر په خپل رکوع کې سبحان ربي العظیم وي ثلاث مرات درې پیری دی او فقط تم رکوع درې پیری چې دا وینه د رکوع مکمل شو او ذلك ادناه دا درې پیری چې کوم نه ټولو نه کم تعداد دي یعنی دا درې پیرونه به کم نه زیات چې کوم نه 15 پیری و پیری څومره هم ته د سیټه لګې دومره پرې کې بخیری دومره ستاسو ټیمې دومره د سیټه لګوا نه کم اس کم چې کوم دی دال پاسو پرې کې شینو دا درې پیری کم اس کم وي نو پته ولګیدا نبی رسول الله والسلام برکو کولا رکوع سره رسول الله مبارک په الله اکبر وی الله اکبر سره رکوع تخکده شو رکوع کې مونږ وی استعمال دا به بالکل فرشي د سر وغیرہ سره دا بالکل مساوي نه به کوم نه استفقته نه به سر پورته نه به ملاره په شان دروزي او بیا با رکوع کې کوم نه کوم تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم درې کوم نه تعداد دا درې پیری راغلي بری وجه باندې دا غیر پس کوم نه رکوع کله ختم شو دا غیر پس پر کوم الفاظ وي دا غیر پس کوم الفاظ وي منفرد با سمع الله ولمن حمدا او دا شان ربنا لك الحمد ربنا وي دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوړي دی وی قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل خی چې رسول الله مبارک په رکوع بیا او چتیره په صدر کې سره اذا قام الى الصلاه
نبی علیہ السلام چې وکړه موږ ته ودرېده یکبرو نبی علیہ السلام به الله اکبر وي تکبیر به وي حين يقوم سټیم موږ ته کوم دی ودرېده ثم يكبرو بیا به نبی علیہ السلام الله اکبر وي حين يركعوا سټیم چې به نبی علیہ السلام رکوع کوله او ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه کله چې نبی علیہ السلام د رکعت او د رکوع نه چې وسر پورته کوي رسول الله مبارک وي سمع الله لمن حمده نو بدی الفاظ سره چې کوم دی مصلی و د رکوع نه بیا پورته کی ثم يقول وهو قائم بیا چې نبی علیہ السلام ودري ولاړ باندې به ربنا لك الحمد نبی علیہ السلام چې کوم دی ربنا لك الحمد وي او دا شان دی داخله منفرد خبره شه و یو سره امام بسی ولاړ دی مقتدی وسوي مقتدی بارے کیوں چې کوم دی دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی روایت دی امام مسلم رحمت الله علیه روایت راوړی دی ان ابي هريره رضی الله عنه دا حضرت ابو هريره نے روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائے اذا قال الامام سمع الله لمن حمده کله چې امام سمع الله لمن حمده وای نو فقولوا اللهم ربنا لك الحمد تاسو بیا وای چې اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد دا مختلف الفاظ راغلي چې کوم یو تا تاسالي نو مختلفه امام سمع الله لمن حمده وای مختلفه ربنا لك الحمد وای کوي انسان منفرد دی نو منفرد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد چې کوم نه دوانه وای دیسه پوری دا مسله واضح شو چې نبی علیہ السلام رکوع په ست طریقې سره رکوع تحقیق کېدل د رکوع نه پورته کېدل په دې کې نبی علیہ السلام کوم الفاظ وي سړي کوم نه نبی علیہ السلام وي د دې نه پس چې کوم نه رکوع کې بعض خلک دا د رکوع نه راسي نیمچو ته کې پورته شي بیا ډایرکټ سیټي راځي د رکوع نه چې کوم نه دا با نه ودرېږي بالکل نه چې ودرېږي ته قوموي دا هغه قومي نه پس چې کوم نه بیا وخت د سیټي راځي دا موږ نه چې کوم نه رسول الله مبارک غلا ویل دا او په ټول کې بدترین غلا غي تولې چې د موږ نه غلا کوي صحابه یا رسول الله موږ چې غلا سري د موږ نه بل څنګه غلا کوي وای چې دا غیر رکوع او سجده چې کوم نه په صحیح طریقې سره دا نه کوي نماز خلک رکوع نه سلګ را پورته شو بیا ډایرکټ چې کوم نه وخت تلاشي یا د تو سیدو په منځ کې راځي کوم نه جلسه نه کوي لیکن نبی علیہ السلام طریقہ کار چې کوم نه سو رسول الله مبارک قولی حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده امام بخاری رحمت الله علیه حدیث دسه راوړي چې نبی علیہ السلام یو ثابته د موږ طریقہ کار خیودا ورته ثم رکع بیا رکوع وکړه حتا تطمئن راکعا تر دې پورې چې تب رکوع کې خام مطمئن شي یعنی بالکل اندامونه را خاموش شي سره رکوع تلاشي مکمل لاسي او بیا ثم رفع حتا تعدل قائما بیا پاسد رکونا تر دې پورې بالکل چې کوم نه تب اعتدال او په اطمینان باندې شي نو خپ اعتدال اطمینان باندې ودرېږي ربنا لك الحمد لله دا نه پس چې کوم نه وخته سیدی طرف ته چې کوم نه تک وکا دا سینه چې نیمچه سر راپورته کا دا نه پس چې کوم نه دا لاړ او دا شان دی نبی علیہ السلام نا بل روایت ده حضرت ابو حمید الساعدی رضی الله تعالی عنہ دیوی رفع نبی صلی الله علیه وسلم دا څومره روایت دي نو اختصار باندې دا روایت په دې کې ډېری خو فعل او قول د نبی علیہ السلام کله قول او بیا هغه سره فعل چې صرف زموږه مسله بری سره ثابت دي چې طریقه کار د نبی علیہ السلام سو دیوی رفع نبی صلی الله علیه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه نبی علیہ السلام چې کوم نه نه ودرې تر دې پورې هر یو اډو کې را بدن چې کوم نه نو دا په خپل ځای باندې کوم نه دا ودرې دا طریقه د نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام د رکوع چې رکوع رسول الله مبارک چې کوم نه په دې طریقې سره کوله او دا شان د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام د موږ تذکرہ کوي چې رسول الله مبارک په موږ څنګه کو ناغه د نبی علیہ السلام فعل داسې را نقل کوي وکانه اذا رفع راسه من الركوع نبی علیہ السلام چې د رکوع نه سر راپورته کړ نو لم يسجد لا سجده بینه کوله حتی یستوي قائما تر دې پورې چې بالکل نه ودرې داسې نه ودرې دا غیر پس چې کوم نه رسول الله مبارک هغه کته رکوع چې کوم نه دا کو شو وزدي کې اهمه مسله ان شاء الله د جمعې ته بداغه تمهید کیدو او هغه باندې تفصیلی دلایل به ان شاء الله د جمعې راوایو هغه طریقه د موږ چې کوم نه اهمه مسله دا چې رکوع ته نبی علیہ السلام دا د تکبیر الاولى په شان تلاسونه داسې پورته کړي او کنه دي د دې کوم نه مسله د رفع الیدین وایي چې نبی علیہ السلام با رکوع تخته کېده د لاسونه پورته کړی نه په غیر د تکبیر الاولى نه وکنه دي
او دا یو اهمه مسله ده دې باره کې یو تمهیدي خبره وره ان شاء الله آینده جمعې ته بیا د پوره تفصیل دا بیانو دا مسله ذهن کې یاد او ملحوظه ساتئ یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دي بل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه دي احادیث کې چې کوم دي بلا داسې مسلې چې هغه د رسول الله مبارک سنت نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت کېدو لپاره څلور شرایط دي چې حدیث کې او مسلې دا د نبی علیہ السلام سنت کې راګرځي نمبر 1 دلیل لپاره چې کوم دي شرط بدای چې دا خبره په حدیث کې موجوده وي خدا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې خو دي نه دا به منسوخ شوی دی لکه مثال په تور باندې منتزه په ځای دلایل ملاوي شي رسول الله مبارک بیت المقدس تشپارس یا ول رسمي شریک هم دینو دا موږ کړي قران کې موږ ته بلایتونه هغه ملاوي شي چې مسله به یو شانتي بیا ورسته چې کوم دین هغه منسوخ شوی نو د نبی صلی الله علیه وسلم سنت په مسله هغه چې حدیث کې راغلي او دا چې کوم دین منسوخ شوی دی یو شرط په ولا دویم شرط چې کوم دین دا وایي چې دا مسله د نبی صلی الله علیه وسلم سره خاص نه بعضی مسلې دي چې هغه صرف د نبی صلی الله علیه وسلم سره خاص امت لپاره کې اجازه نه لکه نبی صلی الله علیه وسلم نه نکاونه کړو وینځو سره د رسول الله مبارک یو ورځ بیانوي امتی لپاره د سلور نه زیات کوم دینو حرام دي وزدا مسله سره دا چې ګور حدیث کېشته زرا حدیث اتباع کوم زبم نه حبیبیانه چې کوم دینو کوم نه نکاونه وکوم قران د سلور نه زیات ته کوم دی هغه اجازه نه ورکړي د امتی لپاره حرام دي نو د نبی اسلام د فعل د سنت کېدو لپاره یو شرط بدای چې دا مسله به منسوخ شوی دی دویم شرط بدای چې نبی صلی الله علیه وسلم سره خاص نه او دریم شرط چې کوم دی دا غیر لپاره بدای چې دا به نبی صلی الله علیه وسلم په وخت د عذر کې نه کړی لکه تاسو ته صحیح روایت کې را مسله مخې راشي نبی صلی الله علیه وسلم په ازار سره موږ کړه تاسو ته صحیح روایت کې را مسله راشي نبی صلی الله علیه وسلم په ولاړه باندې وبس کړي دا ډېرې مسلې به تاسو راشي خدا په حالت د عذر کې یو مسله په حدیث کې یو سره چې لکه زبر بوټان سره جمعه تر موږ وکم ولې حدیث زما سره شته زبر کوم دی په ولاړه باندې وبس کوم حدیث کې شته موږ حدیث کې شته خو سنت نه دریم شرط سنت لپاره دار دا مسله په حدیث کې خدا و نبی علیہ السلام په وخت عذر کې نه کړی سلورم نمبر چې کوم دی یو کار د سنت کېدو لپاره شرط دار چې دا به امت لپاره مشکل نه امت لپاره چې کوم دی غیر ممکن نه لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی د معراج په شپه باندې اسمان ته ختره یو سره دا چې حدیث وګشته حدیث کې چې کوم خبره دا وکاو اسمان ته چې کوم دی نو دا وخیجو امتی نشي خته ول دا سلور شرایط چې کوم دی دا سلور شرایط چې پکې نو بیا حدیث چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنت ګرځي وزدا مسله چې کوم دی واضح شو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پتا زما سنت لازمي دي زما خلفای راشدین سنت لازمي دي د خلیفہ راشد فعل بعد سنت ګرځي چې یو خلیفہ راشد یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او سلور صحابه حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دیو د صحابو په موجودګۍ کې یو کار کړی او نور صحابو دا غیر انکار نه کړي منګه وای د خلیفہ راشد دا کار چې کوم دی سنت دی لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې بشر رکعت تراو باندې صحابه چې کوم دی راوړل کړي چا هم اختلاف نه کړي دې تر خلیفہ راشد چې کوم دی دا سنت ویل شي ول مسله در رفع الیدین چې یو سره رکوع لسیدې لاسونه پورته کوي د دې ثبوت په حدیثو کې شته چې دا و خدا منسوخ شوی دی دا او خو منسوخ شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت نه البته حدیثو کې چې کوم نه موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نو علیکم بحدیثی بتاو زما حدیث لازم دی علیکم بسنتی بتاو زما سنت لازم دی یو که زمانه تاسو ما دې کلام السلام غ پریدو کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثبوت شته اگر کوم منسوخ شوی دی نو بیا خو نه یو پیر خو نبی علیہ السلام کړی دی کنه ما کلام مسلې له دومره اختیار ورکې نو بیا کفر او اسلام یو کیږي یو دور کې به هم بس يهود بیا را پاسي چې یو دور کې هو چې کوم دی عیسی موسی علیہ السلام کو پیغمبر وکړه تورات یو دور کې کتابو کنه اگر کوم منسوخ شوی وسا غضب دې چې موږ په عمل کو نمایا خو بیا موږ ځان سره يهودم یو ځکل بیا عیسایان را پاسي چیرې یو دور کې خو عیسی علیہ السلام پیغمبر هو کنه زمون مذهب یو دور کې هو صحیح کنه اگر کوم منسوخ شوی بای کراسی منسوخ بس وراله بیا مکمل کفر او اسلام چې کوم دینو دا یو کیږي هر یو مذهب والا چې کوم دینو ځان له دلیل ګوري وای دا په یو دور کې چې کوم دینو دا صحیح لہذا مسله مونږ نن دا هغه سرسری ځان تاسو تمهید مونږ کې خلو چې حدیثو کې شته
خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت نری دا پرې خو شوی دي وزدا مسله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کم ټیم کې راکول کله بیا چې کم دینو پرې خو دي د دې په خلاف باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت سری د قران آیاتونه چې کم دینو سوی د صحابه اقوال سری د صحابه فتوی سری د تابعین اقوال او فتوی چې کم دینو دا سری ان شاء الله دې تفصیل بیا د جمعې توګه ژوندو واخر دعوانا الحمدلله رب